बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रानु कतुनको अस्सलाम वालेकुम। नननी प्रोग्राम के ज हसन खान ताउस ता हर कले मा ग्रानु कतुनको सो ورځ रासे ताउस गोरे खैबर पख्तूनख्वा के د मादनियातो او د قدرتی وسایلو په حواله سره یو بل یو قانون را روان دی چې هغه د شورو نه ډیر زیات متنازع شوی دی. متنازع شوی داسې دی چې ډیر کزده وایم چې لکه لږ سویپینګ سایډ باندې سړی خبرو کینو هغه دا دی که موجوده حالت کې دا بل پاس شو نو دا لکه د صوبې دپاره خطرناک داسې دی چې په قدرتی وسایلو یا په معدنیاتو باندې به د خیبر پختونخوا د عوامو هغه حق چې کوم دی هغه به ختم شي. یوه دا خبره ده چې دا کوم دې ته ویل کېږي چې اوپن ډور پالیسي او په کومو ملکونو کې چې دا اوپن ډور پالیسي ده د معدنیاتو دپاره نو هلته کې بیا کنفلیکټس ډېر زیات یعنې خانه جنګۍ ډېر زیات دي چې په دې کې دوی یادوي چې کانګو شو چیلي شو ایون یوکراین شو په دې کې بیا دغه کېږي او غټه خبره دا ده چې د 18 ترمیم لاندې صوبې ته کم په معدنیاتو باندې اختیار حاصلو هغه به هم اوس چې کوم دی د معدنیاتو دا اختیار به مرکز ته او د مرکز سره سره ملټی نیشنل کمپنیز چې کوم دي ځکه لوکل خلک به بیا په دې منرل ریسورسز چې څومره دي په دې کې به انویسټمنټ نشي کوي. دونه هیوي اماونټ د دې د لیز دپاره د دې د لایسنسنګ دپاره به پکاري چې هغه به د عامو خلکو یا د صوبې د خلکو هغه اختیار بني. خو راځو چې یاره په دې کې نور څه دي او کم وجوهات دي چې په هغې باندې زمونږ مختلف سیاسي مشران یا پوهان چې دي د دې مخالفت کوي او د حکومت له اړخه چې کوم دی ولې دا ګڼل کېږي چې یاره د دې سره به په صوبه کې هغه معدنیات چې هغه د ځمکې لاندې دي او د هغې نه د صوبې خلک یا صوبه په هیڅ قسمه ځکه چې دا خو د زرګونو کاله نه د میلیونه کاله نه چې کوم دي دا پراته دي هیڅ فایدې نشته دی. د دې سره به انویسټمنټ راشي، د دې سره به صوبې ته پیسې راشي، د دې سره به صوبه ترقي وکړي، د دې سره به په صوبه کې روزګار سیوا شي. په دې باندې به خبرې کوو. ګرانو کتونکو پروګرام کې ما سره شرکت کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم خیبر پختونخوا کې حکمران جماعت دی د هغې رهنما ډیپټي انفارمیشن سیکرټري ممبر پروینشل اسمبلی ښاغلی شفیع جان صاحب، د عوامي نیشنل پارټۍ سینئر رهنما پارلماني لیډر په پروینشل اسمبلی خیبر پختونخوا کې ارباب عثمان صاحب دی را سره او ضیاء الله افریدي صاحب د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق لري او پخوانی د ماینز اینډ منرلز صوبایي وزیر هم پاتې شوي دی. افریدي صاحب، ارباب صاحب او شفیع جان صاحب درېو واڼو ته جي پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مننه جي. شفیع جان صاحب، روز تاسو نه به بسم الله وکړو ځکه چې تاسو د دې بل چې کوم دی دا تاسو بلکې د کابینټ نه هغه اپروو شوی دی اوس په دا باقاعده د صوبایي اسمبلی نه به دا پاس کېږي او قانون به جوړېږي. ستاسو په خیال باندې تاسو څه ګڼئ چې یاره دا د صوبې دپاره په کوم لحاظ سره ځکه چې ډېر خلک مخالفت کوي پاکستان تحریک انصاف کې دننه هم ریپورټډلی داسې خلک شته چې هغوی دا بل صحیح نه ګڼي، خو تاسو په نظر دی بل کې دې څه لمبې راته ده ووایه چې یاره واقعي دا د صوبې دپاره ښه دی یا بد دی، بیا په هغې خبره کوو. شکریہ حسن صاحب. ټول نه پهله تاسو شکریہ. ټول نه پهله خبره دا ده حسن صاحب چې دا بل څه کوم دا ایټ ټایم متنازع سوشل میډیا کې جوړ شوی ده. دې ټایم به تاسو دا کتلی وي سوشل میډیا کې اکثر خلک دا خبره کوي چې دا بل سره به صوبې نه څه کوم دغه حقوق اخیستل کېږي او وفاق ته به ورکړل کېږي، لیکن بدقسمتي سره دا بل اوسه پرې چا ریډ آوټ کړی نه ده. دې کې داسې هېڅ قسم شک نشته چې هغې کې به کوم کې اختیار صوبې نه ځي وفاق له، بلکې دې کې داسې څه شک شته ده چې لږ ډېر اختیار مو وفاق نه خلو صوبې له. پهله خبره. دویمه خبره دې کې داسې هېڅ قسم قدغن نه لګي چې کوم دې سره به ګوره صوبې ریونیو زیاتېږي او اوسه پرې چې کوم ایکټ دا هغې سره تاسو دا کېدی او هغې ایکټ وګورئ او دا ایکټ وګورئ دې کې هېڅ قسم داسې شک نشته چې هغې سره صوبایي خود مختاری منه یا صوبایي پروډکشن منه یا صوبایي کوم ریونیو ده هغې منه افیکټ کېږي. ان شاء الله مونږ ته امید ده چې دا دلته کې پی کې کې دریم ځل د پاکستان تحریک انصاف گورنمنټ ته او دا واحد د ټایم صوبایي اسمبلی ده چې کوم عام عوام ووټ سره جوړه شوې ده. داسې هېڅ قسم فیصله به نه کېږي. دا زه تاسو ته شورټې در کوم داسې هېڅ قسم فیصله به نه کېږي چې هغه چې کوم عام عوامو منګو خلاف وي یا عام عوام ترجماني خلاف وي. او دا یو پروپیګنډا کوم جوړه ده تحریک انصاف ته تقسیمونو یو کوشش ده د عام میسج کې تحریک انصاف بدمنو یو کوشش ده. اکثر خلکو دا ایکټ نه دی پړاو کړی. د ایکټ څخه پړاو کې تاسو هم پړاو کړی وي د ایکټ کې داسې څه شک وي تاسو ماته وښایي یا زما کوم دلته ګیسټ دی عثمان صاحب یا ضیاء صاحب هغو دی کې دا شی وښایي دا شی صوبې دپاره ښه نه وي زه به هغې باندې خبره ضرور کوم. ټیک شو. اوکې، خو دا د شفیع جان صاحب لکه د کال 2019 چې کوم د ماینز اینډ منرلز ایکټ و هغه هم پاکستان تحریک انصاف وخت کې چې کوم دی هغه راغلی. ما په خیال دا لمبې داسې قانونو چې ویل کېږي چې ډېر کمپریهنسیو. راځو ورګه ارباب صاحب
تاسو شفیع جان رور خبره واورېدلې بنیادی مسله هغه وي چې دا ده چې یاره مونږ لکه په دې حوالې سره هغه لټرسي زمونږ نشته مونږ دا سټډي کړی هم نه او مونږ پې لکه ما هم د دوی خبره ما سره د بل په ځای باندې ما په دې باندې اویلیبل لټریچر وکته چې یاره لکه میډیا کې سره راغلي نو وی چې یاره اټ از ا بایسډ اپروچ خلکو ته پته نشته ریالټي کې څه دي او ویل کېږي بل څه ډېره مهرباني حسن خان او ما دا بل کې پریمبل میں کتو او the main thing underlying the bill کې چې کوم دی نو statement and objects statement دی reasons objects and reasons statement هغه کې دا لیکلي شوی دی چې provide internationally competitive enabling environment fine شفیع جان روډ چې کوم دا خبر ہوگا it's totally pertinent چې زما همیشه حسن خان تاسو پته دی چې باټم لاین او زموږ پارلیمنټینین بنیادی خبره چې کوم جوړیږي نو دیټس فوکس آن اکانومي زموږ دا کار نه چې یو لاک کم شی راته متعارف کړی چې نالې کوسه او روډونه به مونږ جوړو دا زموږ پارلیماني 1973 کانسټیټیوشن ایکټ دی اوس د ایکټ لږ رازو د کې شروع کې دا لیکل شوی دی چې یو خو تاسو ریفرنس ورکړی دی چې ایکسپټ فور the merged districts دینا شینه exclude شوی دی او بیا ورسره دا لیکلی شوی دی چې د ایکټ کې تاسو مین چې کم فوکس دی خلک دلته ګولډ ګوري کاپر ګوري لیتیم ګوري زما همیشه او دې باندې ما ډیر یو ډیټیل آرټیکل لنه تکاله مخکې لیکلیو چې the main bottom line and bread and butter is oil and gas تاسو oil and gas دي شینه ولې exclude کوي لګیا چې یو بل تاسو جوړوئ نو everything should be inclusive of that thing درېمه خبره دا کبل ما جوړولو نو ما هغې کې به لیکلیو چې پښتونخوا reserves and minerals act چې کوم 17 کې 2017 بل کنسالیډیټ شوی او هغې کې کافي کوریج تاسو دا شی کړی وو خو دا اوس کې تاسو بل راولی نو دې کې مهرباني وکړئ چې زموږ صدرن ډسټرکټ کې سیټلډ ایریا کې چې کوم oil and gas reserves راغلي دي او مینلی زمونږه په پښتونخوا کې ټول زیاته مسله مونږ ته چې دا راځي چې هغې باندې اوګرا حاوي شوی دی حالانکې KPOGCL عوامي نیشنل پارټۍ حکومت کې جوړ شوی چې کله مونږه 2018 کې صوبایي مختیاري اغوستې وه او هغې کې مونږ سره دا رایټ سو چې مونږه دا شی ډیلینیټ کولی شو چې مونږ صوبې سم کم حق دی هغه د مونږ ته میلاو شي او هغه پورې چې کله نه دا اوګرا او دا مول او دا کمیانې راغلي دي او دې کې بدقسمتي سره کانټریکټس داسې خلکو له ورکړل شوي دي چې هغې خپل ایکسپلوریشن او پروډکشن اکورډنګلی نه دی کړی او زما همیشه یو انډرلاین موقف په دې شي دا پاتې شوی دی چې حکومت کار یو وي او هغه صرف ایز ا کیټلیسټ یا فیسیلیټیټر یې تاسو دا کار نه وي چې تاسو به راځئ او په خپله ایکسپلوریشن پروډکشن او مایننګ به کوئ کیس ان پوینټ اوګرا PIA سټیل میل او هغه چې چېرته دا شونه کېږي هغه تباه شي پوینټ نمبر 1 پوینټ نمبر 2 دې کې دا راځي چې تاسو دې کې فیډرل منرل وینګ ولې انوالو کړی دی مونږ دانا ګرانه باندې د خپل صوبایي مختاري چې کوم واغستا حکم واغستو نو دې کې پکار دی چې پاکستان یو فیډریشن دی ارباب صاحب دا لیک ډیفاین کې چې د فیډرل ګورنمنت انټرونشن پکې کم ځای دی په دې منرلز پالیسی کې اټس منشنډ دې کې فیډرل منرل وینګ آی بلیو اټس ا پارت اف د دې چې کوم یو کانسټیټیوټ کړی دی سیکشن ما دلته لیکلی او تاسو هغه بل ایک سات کې وخېما او هغې کې properly دا شی لیکل شوی دی چې فیډرل منرل وینګ هغې کې به ډسکریشن به وي ایز ا DG ډپارټمنټ به هغې کې انوالو وي ابا زه خیر دی زه ما سره ستا زه به بیا اوکې صحیح ده دې نه علاوه حسن صاحب بریفلی شفیع جان ورګه تاسو ته راځم تاسو نوټس واخلئ شفیع جان تاسو له راځم د ارباب صاحب دغه څخه دي سر دې کې بیا غټ مسله دا راځي چې اوسه پورې KPOGCL چې کوم 2018 ترمیم نه پاس 2008 او 9 کې جوړ شوی هغه ولې دی امپاور نکو هغه لاندې اوسه پورې چې ډسکریشن ورته ملاو شوی دی او PTI دا 12 کال حکومت پاتې شوی دی اوسه پورې هغه ته یو ریګ نه دی ملاو شوی هغه خپل ایکسپلوریشن او پروډکشن ورکه نه دی کړی دا سوال ورکه پیدا کیږي دویم ک تاسو یو بل جوړوي نو هغې کې زما د سټیټمنټ اینڈ ریزنز چې کوم هغه د ریزنز اینڈ آبجیکټ سټیټمنټ چې کوم دی هغې کې انیبلنګ
environment کا تاسو ورکوي نو ټول انډرلاین شی مونږ ته چې کوم ضرورت دی هغه سکیورټي دی او چې کله پوری سکیورټي بدلته نه نو نه لوکل نه ډومېسټک نه فورن انویسټرز بدلته راځي نو ما خدا غوښتو چې دې کې انیبلینګ زمونږ چې کوم باډیز دي او سپیشلی آرم فورسز دي او زه دې سره دا خبره کوم چې عوامي نېشنل پارټي مونږ چا سره تصادم نه کوو مونږ صرف نه تاسو چې یو خبره ده دا بل تاسو ان ټوټالیټي کې ریجیکټ کړی دی پرون چې تاسو پارټي کم پریس کانفرنس کړی دی که هغه کې دا وګوره که په دې فارم کې دا بل امپلیمنٹ شو نو دا به د صوبې نه اختیار واخلي خو زه راځم افریدي صاحب ستاسو نه پوښتنه کوم لکه کم چې د ارباب صاحب خبره وکړله چې یاره په دې کې د صوبې نه اختیار اخیستلی شوی دی شفیع جان وایي چې کم ځای ته اخیستلی شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم شکریہ حسن بھائی او شفیع جان نور چې چې دا یک په کار دی چې او کته شي بیا د خبرو کې نو ایکټ زما په لاس کې دی او زه به ان شاء الله دا غي نه تاسو سره زه شیر کوم د ټول ناول خو دا وایم د مرج ډسټریکټ چې کله مرج ورو شو نو د الله په فضل سره خیبر پختونخوا د ټولو امیر ترين په قدرتي وسایل کې د ټولو مضبوط او امیر صوبه ډیکلیئر شو ځکه چې زمون صوبه چې څو پورې ځان نو فاټا جدا ونو هغه کې دمرا غنو خو ماشاءالله ډېر په پاکستان کې نمبر 1 شو او چې څو پورې د ایکټ د وفاق خبره نو چې یو ایکټ جوړیږي نو د ایکټ پاول سر کې ډیفینیشن یو د ایکټ د ټول کمپلیټ د میجر هغه ډیفینیشن ورکړي لکه چې د چا بسو سرولي او د دنن هغه دغه مطلب ډي جي ډیفینیشن به لاندې ورکړي د سیکریټري دا شان د مختلف ټول دي کې ز اول د ډیفینیشن لازم شفیع جان صاحب ته کلیر شي او کتون کو دبه واضح شي ډیفینیشن کې یو ټریپل آر نمبر دی لکه ای بی سی ټریپل آر او پبلک آرګنایزیشن د دې ډیفینیشن یې کړی دی حسن بھائی انګریزي کې دی means such organization which independently or if it is consortium the majority زه خدا وایم چې دا نېشنل لا انټرنیشنل اختیارات ورکړه نېشنل خلا ورکړه وفاق لا شیر هولډر there in entity agency corporation company or other body or institution established by or under a federal law or a law of the province dwada ya the federal law or province law or any entity agency corporation company or other body or institution in which more than 50% of the share are owned or controlled by the federal government and also include any state-owned enterprises. They the jilak soch kawai Hasan bhai. Entity, agency, corporation or company in which more than 50% of the share are owned or controlled either directly or indirectly by a foreign state. نو مطلب دا دی چې فدرل ګورنمنت هو فارنرین به کېږي کو لکه مطلب زب مثال دا څه ورکم چې چاینا کې کمپنی دي نو هغه ګورنمنت اون کمپنیز دي زما په خیال زه د دې انټرپریټیشن په خپل الفاظو کې دا څه حکم نو مطلب دی چاینا یو کمپنی ایون د بل داسې کمپنی د بل ملک غیر ملکی هغه مراتلی شي په صوبه کې ډایرکټ هغه کولی شي وذ دی فدرل ګورنمنت چې څنګه پروسیجر دی نه دلته کې تاسو مطلب دا دی افریدي صاحب لکه چې الته کې کم سټیټ اون کمپنی دی لیټس سے ان پاکستان کې او جی ډی سی ایل دی یا داسې دا نه سټیټ اون کمپنی اف دبليو دا ان ال سی دا دا کمپنی دی دا صحیح دا لکه دا او فارن سټیټ والے په کار دی چې دا چې کوم غده کنه دا فارن سټیټ دا بالکل ډیلیټ شي دا او د دې نه نو یو بل غده لکه زه تاسو ته بل یو د عثمان بھائی د فدرل د لاغه چې کوم هغه چې دا سیکشن 66 دی minimum conditions for mineral agreements چې کله اګریمنٹ کیږي د لیز کنه هغه کی کنډیشن دی سیکشن 68 کې clause 1 دی چې each mineral agreement shall make provision with respect to for mineral agreements چې کله اګریمنٹ کیږي د لیز کنه هغه کی کنډیشن دی سیکشن 68 کې clause 1 دی چې each mineral agreement shall make provision with respect to inter alia the matter specified
in schedule 11 9 या 11 where that was go number 2 ta go Usman bhai tasu chi kam khabar ko where the federal government is a party to a Manal agreement. The Manal agreement may contain provision with respect to any matter for which the federal government has executive authority under the constitution. मतलब दा है कि फेडरल गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पर तकरीबन को सुबह के नहीं वेयर कोली शी मुदाखलत नो ददी इख्तियार ददी मनल इख्तियार बिल्कुल वफाक और सरा फॉरेन गम तो की जमा संग तसरी दो हां नो पक्का दे के जमा ख्याल द टोलना ज शफीजान रोतम में उस्मान भाई था और खपले पार्टी मरगुरो था नोरतम दा रिक्वेस्ट को छदा अमेंडमेंट तरमीम दे के वाची कि भाई का हर सो राजी لکه منل خوبا او تاسو خبر وګه چې کودای به وشي او را میټیریل به یوسي کنده به موږ د مومندو کې یا په باجوړ کې یا په ابتاباد کې یا په کوټ کې پاتې شي نو په کار داري چې دا په دې اکټ کې صحیح شو صحیح شو جی 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 یو منټ جی امپورټنت خبره دا ده چې دې کې دا راولي چې بای را میټیریل بنوړي ویلیو ایډیشن او فینش ګوډز با دا غیز لینو وباسي او چې څومره پروفټ دی نیټ پروفټ هغه به په غزه لکی په ایجوکیشن کې او په هیلث سېکټر کې په ما خلکو لګي 25% پروفټ دا غي شیر چې کوم دی دا غي ډیسټریکټ لپاره په دې قانون کې واچي چې را میټیریل بنوړي فینش ګوډ بوړي انډستری به جوړي ټریننګ ووکیشنل ټریننګ سنټر بالکل او سره چې کوم دی لکه ټیکنالوژي ترانسفر چې کوم دی اکثر د حقیقي په دې کې لکه لوکل اونرشپ پکې شبي جان تر جی ان پرسن جی جی زه حسن بھائی زه ان پرسن په دې اعتراض نه کوم پارټي خبر نه کوم بزان چې بھائی په کار دی چې هر انویسټر دی راشي لکه اوس مونږ لوکل انویسټر سره دمر پیسې نشته نو را میټیریل د یو ماربل یو بلاک واچو نو چې را میټیریل په ګاډي کې ټول لک روپے نه کی اومدغه فینش پروډکټ ټیک شو ما په خیال دا راځو شبيجان ورته تاسو واورېدل لکه بنیادی چې کومه خبره رااله هغه دا ده چې د پروینس دغه چې کوم دی هغه رائټ سرندر شوي دي او هغه بیا ضیاء الله افریدي صاحب خو ډېر په ډیټیل سره تاسو ته کورس کړل دا د کوم چې تاسو اکټ سره دی ما په خیال دغه سره لاس کوم دغه اکټ کوم چې تاسو سره دی جی ما عثمان صاحب خبر هم واوریده او ما ضیاء الله افریدي صاحب خبر هم واوریده لیکن ما ته داسې لایق چې دواړو نه ایکټ باندې څه ریسرچ کړی نه ایکټ دو پورا ریډ آؤٹ کړی دا ګوره جی دی کې کوم دا فیډرل مایننګ وینګ کوم دا هغه به صرف تجویز ورکوي فیډرل مایننګ وینګ به صرف تجویز ورکوي او هغه اختیار به صوبې سره وي هغه تجویز مني او خنه مني او بل خبره ده چې یو میفا یو ډپارټمنټ جوړیږي یو اتھارټي به جوړیږي اب 17 رکنی اتھارټي وي کې به یو کس د فیډرل نه وي بقایا 16 کسان کوم دا اب صوبې نه وي او هغه کې به د کوم دا مایننګ منسٹر وي او پکې موجود وي هغه سیکرټری به موجود وي هغه ډي جیز به موجود وي او 16 رکنی کمیټي کوم دا هغه به د متعلق فیصله کوي درېمه خبره ده دا فاټا کې 2030 پرې ودا فاټا کې نه لګي 2030 نه بعد فاټا کې دا اپلیکیبل وي امور ډېر زیات ریزرو کوم دي هغه د ټیم فاټا کې دي بل خبر حسن صاحب د ټیم کې پی کې 4000 لیز شوی دي کوم کې صرف 600 منې کار شروع ده 2400 لیزز اندر سے پرته دي دا کوم 2400 لیزز اندر سے پرته دي خلکو لس کاله نه 15 سال نه لیز خسته ده پولیس باندې ناس دي نه لیز باندې کار کوي او نه بل څوک پرې دي هغه څوک کوم اجازهداري ده دا به ختميږي د سره د یو خو صوبې کې ریونیو زیات شي بل به روزګار موقع زیاتېږي تاسو به کسې اکثر یو کس لیز والی هغه پولیس باندې کیدي بل خبره جی اکثر تاسو الیګل مایننګ ګوري پولیس لاړ شي الته کې پرچا ورکی الته کې هغه مشینری ضابط کې ضبط شي او هغه لاړ شي تو 3-4 दिन बाद हाई कोर्ट ने मशीनरी रवाले दे एक्ट इम्प्लीमेंट के दिनों न बाद आगे मशीनरी वो जब्त की आगा वो स्टेट सुकुमदा आगा वो मशीनरी आगा जब्त की गोरे जी बिल्कुल दे जदाने से दा एक्ट बिल्कुल ठीक दा एक्ट के सब प्लस माइनस की देशी मंडे मने 2 बजे उस्मान साहब लबन दा पतवी और सोरा जमू दे टाइम हाउस ता केपीके के 2 बजे बजमुला दे एक्ट मनी ब्रीफिंग रखई हजरत तासदा शोर कौम से इंशाल्लाह वजीर आला द केपी के या गवर्नमेंट दा कुम केपी के या मुकुम फेडरल हुकूमत सॉरी सूबाई हुकूमत दे टाइम सुकुम जमू एमपीएस यू दसे यो किस्म एक्ट हिसाब न जुड़ी गु सुकुम दे सूबे ता तवान रासी लेकिन हाँ दे सूबे ता रेवेन्यू जनरेट करने तो पारा दे सूबे के रोजगार मौके बढ़ाने तो पारा मुबहर इकदाम को और सूबे इख्तियार इंशाल्लाह सूबे सरागी
ٹھیک شو ارباب صاحب راځم تاسو له ځکه چې تاسو پارټۍ چې کوم موقف ورکړی هغه دا دی چې یاره د صوبې وسایل دا چې کوم دی مرکز او ملټای نیشنل کمپنو ته هینډ اوور کول دي انډر دس ایکټ چې کوم دی او بل انټرسټینګ تاسو چې کوم دی میا صاحب هغه دا خبره کړې ده چې دا قانون چې دی دا امریکې جوړ کړی دی لکه مطلب اټس ناٹ ا لوکل لا اټ از ډن بای د فورن سټیټ په دې به خبره کوو خو شارټ بریک دی د هغې نه پس ارباب صاحب جی ګرانو کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلې ارباب صاحب پوښتنه مې تاسو نه کړې وه تاسو د شفیع جان خبره واورېدله هغې د یو خبره ده چې ویري چیرې بالکل لکه حسن خان ما خبره هغې واورېده ناٹ ریپیټینګ اټ زه نه ریپیټ کوم جی او یو خبره دا ده چې شفیع جان زما خیال دی هغې سره دا نه ګپ شپ نه لګېدلی خو he at least has a very concerted or realistic approach no I commend him for that زمونږ پارټۍ موقف ډېر کلیر په دې شي دی چې یو آلریډي ایکټ تاسو سره موجود دی او جنرلی مونږ چې کله ایکټ کوو نو مونږ هغه ایکټ هم کتی شو او سپیسیفکلی دی چې ایکسپټ فار پارټ چې 2030 پورې هغه تاسو نه ټچ کوئ نو پکار دی چې مونږ امندمنټس راوستي یو سیکنډلی ډېره اهمه خبره دا ده چې دې کې ما دا کتل غوښتل چې اوس دا ایکټ راغلی دی نو او دې کې لس ډفرنٹ میفا دی ټریبیونل دی نور کاؤنسلز وغیرہ او بیا تاسو هغې خلکو د پاسه بیوروکریټس کې نه وای لګیا د ریالټي ریمینز چې کله پورې دا وګورئ مونږ صرف چې کله هم زمونږ د صوبایي خود مختاری خلاف یو خبر پر راځي نو هغې خلاف سټینډز فعالو ایز اٹ سټینډز که دا ایکټ تاسو جوړم کو نو هغې کې ګورنمنټ سایډ نه ما صرف چې وختي څنګه تاسو مې خبره کوله ایز ا فیسیلیټیټر او زیاتر ما restrictions یا conditions government departments باندې بیا اچولي چې نن اوس مونږ 2025 کې ناسیو بکار دی چې دې کې دا لیکل شوي چې every person bound چې څنګه د هغې رول دی دې کې چې within 3 months دا فیسیلیټیشن دی وکړي چې هغې کې زموږ پرایویټ سیکټر چې کم ډومestic دی یا انټرنیشنل دی تاسو که امریکې مثال والے وګورئ امریکې خبره دا ده امریکې ٹھیک ہے خپل ارباب صاحب لیٹس ایجوکیٹ the people where لکه تاسو چې وایي چې یاره پروینشل رایټس سرنډر شوي دي دغه وایي شفیع جان رور وایي چې یاره دا کم منرل فیډرل منرل وینګ دی یا ډپارټمنټ چې کوم دی د ده رول چې کوم دی په دې ایکټ کې لیکلي چې ایډوایزري دی نمبر 1 دی دا وایي چې دا میفا مې بي چې دا ماینز اینډ منرلز سبای اتھارټي به یاره چې اتھارټي ده چې پاغې کې د هغې 19 ممبرانو کې به 14 د صوبې نه نو ایدر اټ از ا بیروکریټ ایدر از می اینڈ یو یا چې کوم دی د ګورنمنټ افیشلز دي نو ما په خیال بیا خو هم صوبې ته پکې دغه ډېر دی ډیسیژن میکینګ کې زه وګورئ حسن خان چې کوم شی مونږ به ګورو نو همیشه ما خو دا خبره هم کړې ده چې زموږ خلکو پارلمنټیرینز کې خاص کر دا وسوخ دی پیدا شي چې پارټۍ لاین زمالتر هغې صوبې او د ملک مفاد دپاره خبره کولی شي ما وختي تاسو دا نه خبره کوله چې اکثر دلته خلک راشي امریکا دا غواړي هغه غواړي امریکې بنیادي خبره دا راځي چې they are there to serve their خپل قومي مفاد هغه که غواړي نه که غواړي زه ټول نه ول د ایکټ کې که فیډرل ګورنمنټ انکلوژن تاسو واچوئ او ډسکریشن ورکوئ نو تاسو دې نه ایگزمپټ اویل اینډ ګیس ولې کړی دی او دا خو زموږ مین بریډ اینډ بټر دی او پکار دی چې هغې کې دا ایکټ کې دی انوالو شي چې کوم زموږ سیټلډ ایریا کې اوس تاسو وزیرستان کې هم کمیانې لګیا دي هغه دې کې داسې شی نه کوي او پرسپشن د دې داسې تللی دی مونږ دا ایکټ ډېر لوی 144 صفحې دي هغه مونږ وکتو دې کې بالکل شفیع جان خبر وکړه زموږ پیر 2 بجې دې کې بریفنګ به وي ډیټیلز به وګورو خو کابینه چې دا شی اپروو کولو نو بجای د دې چې اپروو کړی و هغه به کار د ویټینګ دپاره یې لیږلی و چې دې ګورنمنټ کې ناست دي چې تاسو دا ویټ کې هغې نه پس به مونږ دا شی اپروو وکړو یو خبره دویمه خبره دې کې دا راځي چې دا چې کوم خلک تاسو د دې کمیټې کې موجود دي سیکشن 19 هغې کې کلیرلی وایي چې ایڈوایزرز بیشتر تاسو انکلوډ کړي دي نو مهرباني وکړئ تاسو سره ډېر ښه پی ټي آی کې کامپټنټ خلک شته زموږ اوس فائنانس ایڈوائزر دی دا سه چې هغه خلک سی سی آی میټینګ ته نور تاسو جوړو د تلیم نشي نو آی کې تاسو ته ایکټ لیک وی کیږي دا
هم کتل کیږي خو as a whole ډېر اهم خبره ده او بل هغه پرایم منسٹر ډېر خبره ده وکړه چې څنګه ضیاءالله بھائی دا خبره ورته اډ کړه چې we need to have technology transfer, empowerment, training او بل چې کم کله پورې چې مونږ دلته یو سکیور انوایرمنٹ بنا ورکو د اګ کې ټول نه اهم خبره ده چې پاکستان مونږ اوس ناسیو پرسپشن ډېر انتهایی نیگیټیو دی چې مونږ یو انسرجنٹ سٹیٹ یو نو هغه جوړولو د پاره ټول اهم خبره او دا اکټ کې بکار دی موږ یو کلاس واچو چې موږ ته ټول اول چې کم خلک ریسپانسبل دي سکیورټي دی ورسره ورکی او ایڈوایزرز should not be a party to this thing هغه زموږ داسې میټینګز او دا شونه مای کې د ډسکشن ولا ورکړل شوی دی بل چې کم نیانه بدی کی نو زیاتر اونس تاسو بکار دی چې هغه کینسلیشن کوي خبره داسې اکی ناسي خو هغه ته هوم لیک تاسو سپورټ میکانیزم پرایویټ سیکټر بغیر اکونومیک ډیولپمنٹ تاسو نشي کولی چې هغه هم د کی چینجز بکار سپورټ ورکو چې موږ ته efficient and effective viable revenue generation دی شي بل خبره د کی دا راځي چې مونږ صرف دانا غواړو چې دا اکټ د ریوایز شي داسې د ریوایز شي چې پښتونخوا کې څومره هم زموږ ریزروز دي زه دا کوم کوشش ارباب صاحب اوکے د ریزرو دا خبره ټیک ده ارباب صاحب خو یو خبره ده لکه د صوبې نه تاسو هم خبرې زم خبرې ما افریدي صاحب هم ګرځي زمونږ سونه مایننګ چې کیږي کنه هغه هیوج بلاسټینګ کیږي او 70% چې کم دی هغه ریکیج ته ځي یا لاست ته ځي اونلی اوسه پورې زمونږ داسې مایننګ کمپني نه ده راغلې پښتونخوا کې چې هغه هغوی هغه کټینګ سره پراپر طریقې سره کوي نو از اٹ ناٹ بیټر چې هغه لیټ دیم کم حسن صاحب ارباب صاحب لکه ازما وی چې دا ورګه راځم شپې جان ارباب صاحب دا کمنټس کې بیا تاسو ته راځم ډایرکټ لکه خدي چې راشي حسن صاحب I agree with you مسله د دا راشي چې زموږ انسنټیوایزد unfortunately زموږ بیوروکراتس ډیر کانفیډنٹ دي خو هغه انسنټیوز داسې نه ډیولپ شوی چې هغه دا شونه طریقې باندې ورسي لکه تاسو ارباب صاحب کنه یې چې دا یو انون فیر دی شبی جان ما په خیال دا خبره کوي چې دا فیر چې کم دی دا پرسپشن چې کریټ شوی دی نو دا پروببلی دا به داسې کیږي نو مونږ نه به دا نقصان نازي داسې ده حسن خان factors the law ke dasi di che they need serious revision okay perception and serious shabijan kala por ogura bukun जी हसन साहब जी शबीजान تاسو हसन साहब I want to add صرف یو شی بیا راځم افریدي صاحب تاسو څه اډ کړئ جی پہلا خبر ہے جی دا ایکٹ بلوچستان نہ پاس شوی دا بلوچستان کے دے ٹائم ANP اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھا دا یو پرسپشن صرف کریٹ کی گئی لگیا دا صرف تحریک انصاف خلاف صوبے کے دا صوبے وزیر اعلیٰ خلاف یو پرسپشن پروپیگنڈا شروع دا تحریک انصاف تقسیمون ہوتا یو پروپیگنڈا شروع دا دواڑا ستامل من ناستی یو ANP نہ تعلق لري بل د پیپلز پارٹی نہ تعلق لري او دواړو سره داسې اس ټوس شواهد نشته څه دی کې کوم اختیارات چې کوم وفاق لور کو دویمه خبره تاسو خپل اندازه ایڈمٹ کو 70% کوم مایننګ کیږي هغه کوم بلاسټینګ کیږي کومه طریقې سره د صوبې کې مایننګ کمپنی کار کوي دوره سامان دو روباسي نه څوره ځای کیږي نو پهلا ځل کوم مو د ریزرو ځای کیږي د پرزرو د پاره مو نوې کمپنی راولو دویمه خبره دا څه خدا ایک دوره بد ایکټ دا نو دا بلوچستان اسمبلی نه ویلې پاس چې پیپلز پارٹی او ANP گورنمنٹ دا جی بیا راځم ارباب ورګه دا افریدي صاحب جواب ورکړي عثمان صاحب بیا بخیر ته کمنټس په وکي افریدي صاحب اغال ته کوي چې تاسو شبی جان خبره وریدل اٹ از بغض معاویه کې دی دغه د بار اول خدا چې زه د خپل صوبې ذمہوارم زه د خپل صوبې د حقوقو جنگ کوم نمبر 1 ستا گورنمنٹ کا پیپلز پارٹی د بلوچستان کې ستا وزیر اعلی ناستا ٹھیک شو ورګه شبی جان جی افریدی صاحب جی افریدی صاحب ما په خیال افریدي صاحب زمونږ سره فریز شو جی ارباب صاحب تاسو په خبرو کې ورګه دا تاسو یې انټرونشن کوم ارباب صاحب هم فریز دی ها جی شفیع جان تاسو خبره جاری ساتي تاسو ډېر دا پوینټ تاسو دغه چیرې لکه خدا بل په بلوچستان کې پاس شوی دی
सर बला खबर दादा ज़ात 26 अमेंडमेंट ना ज़्याद मतलब कुम 26 अमेंडमेंट हो देना ज़्याद खतरनाक हो दे द्वारो पार्टियां पाकिस्तान आइन सर सुकुमा लोबा कड़ी दा 26 अमेंडमेंट के आगे ना ज़्याद खतरनाक बिल खुबज़ेम से पाकिस्तान के नाराजी इंशाल्लाह दा सुकुम SIFC बिल दा ज़ता उस्ता दा शोर्ट ही दर कौम तो देखिए वजह से हिच किस्म नश्ता सागा सूबे ता नुकसान वर कई सूबे खुद मुख्तरी में नुकसान या सूबे ना मु इख्तियारात वड़ू मुद्दा दखल को द्रेमजल वोटर करे तहरीक इंसाफ देजल हुकूमत द्रेमजल गवर्नमेंट के दा इंशाल्लाह दा कुम से यो परसेप्शन जोड़ दा या कुमा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के तहरीक इंसाफ हुकूमत दा सूबे वजीर आला खिलाफ दा सूबाई हुकूमत खिलाफ की गोरा कैबिनेट के दा द्रेजल दा दे मनी रिव्यू हुआ खसर शो कैबिनेट दे मनी द्रेजल द्रे घंटे दे मनी टाइम लगोला यो शेके पके पड़ाव करे अगे ना बावजूद मंडे मने तमाम MPs तब 2 बजे ब्रीफिंग वर कहू खादे के बयान से जरूरत हुई दे शेक पके 2 अपोजिशन था या नोट ऐड कवन गवाड़ी या माइनस कवन गवाड़ी मु बागे मनी खबर कहू सु कुरान टके खुना दगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ दा बुग़्ज़ माविया वाला किस्सा दा तहरीक इंसाफ बदे सूबे खुद मुख्तरी और दे इख्तियारात बन सूबे सरसती का जी सही है अफरीदी साहब तासु लाइन बांधे कने हेलो जी जिया से लका माइनिंग फोर्स मीफा दा बेहतरीन अगदी पके दा बिल्कुल सपोर्ट को द माइनिंग फोर्स ने अलावा दा इलीगल माइनिंग नहीं शेख के बल तासु खबरों का द ब्लास्ट वाला जचे कला मिनिस्टर नो फर्स्ट एवर मैनर पॉलिसी मा जोड़ा कड़े द केपी पेट्रोल पाकिस्तान की बागे के मुंग साइंटिफिक खोले दे चिकम ब्लास्ट बना के साइंटिफिक कटिंग बकवे साइंटिफिक कटिंग पर इम्प्लीमेंट करे हुए 2007 एक जोड़ छवे द मैनर पॉलिसी लान दे चिकम पॉलिसी मा जोड़ा कड़े हुआ दागेलां दी 2007 एक जोड़ छवे खो चरता हम ने दे इम्प्लीमेंट छवे हर जे की ब्लास्टिंग रवान दे इम्प्लीमेंट छवे ने दे आवा इम्प्लीमेंट छवे ने दी च द एंडस बांधे चिकम प्लेसर गोल्ड ऑक्शनों को दा ब्लॉक मंग जजम मिनिस्टर दा 4 ब्लॉक कड़ी च दी पे उस की च दा जोला अफरीदी कड़ी दी डिजिटाइजेशन च GIS सिस्टम मुंग कड़े दा टोल डेटम GIS डिजिटाइज कड़े दा मुंग कड़े वा लगा देर दा से सीजन दी चागा वो सपोरे रवानू दा मा मैनर पॉलिसी जोड़ा कड़े दागे लान दे एक्टम जोड़ शो GIS मेटालिक ब्लॉक हम जोड़ कड़ी दे 75 के दीर के मेटल जमुन चकम दा उस दा शे की कना लगा मेटल यो डेर अहम अगदे मैनल दे पर मेटल के डेर दा से डेर यो लगा डेर स्टेट गमराजी मैनल चादागी अगर स्टेट सरी नो मतलब दा सीजन दी ना आगे के खबर असता दे आगे के चकम स्ट्रेटेजिक मिनरल्स दी गाना आगे के बद फेडरल इंटरवेंशन पके क्लास था दे मा पखाल चेहरा आगे ना खुता सो दी दागे ने लावा दर शिमस्ता हसन खान स्पॉन्सर इत्तेफाक को दा एक कोल पकार दी और दा यो क्लास दे पे लाजिमी हुआ थी चे भाई का नेशनल राजी इन्वेस्टर के इंटरनेशनल इंडस्ट्री बरोड़ी मैन ट्रेनिंग बोर्ड की मैन पावर और फिनिश प्रोडक्ट बड़ी फिनिश द जिलेन अब फिनिश प्रोडक्ट बड़ी रेवेन्यू very simple the bottom line in the day act preamble के लिखा शबी दी जे मुंगा oil and gas exempt को एनर्जी लाड़ा that also the total low resource revenue or royalties or taxation दे आगा तेने लड़की की लगे एनर्जी की कूलम लाड़ा ना लका द अरबाब से यो खुदा सो गोरा लका लंबे खबर खुदा मा पे ख्याल पदे के शफीजान इज राइट हेयर चेहरा दा द सूबे आगा फैसला साजी बांधे जमुंगा एतराज हो बस्ता सो पार्टी में एतराज हो जनरली च माकम लिटरेचर गतो आगे की बुनियादी खबर दा वो चेहरा द फैसला साजी फोरम च कम दे दागा इख्तियार द मरकज सर और मल्टीनेशनल था दा परसेप्शन च कम दे इट इज अ रॉन्ग परसेप्शन कम जी शफीजान खबर कई च प बिल के सूबे त दगश्त दे खुदवेम तासु दा वाय च द ऑयल एंड गैस च कम हसन भाई निश्ता जी बिल्कुल एविडेंस तो तुम्हारी ना नो शफीजान शफीजान ची कमा खबर है जी जी शफीजान दा बलौरस पार्लिमानी पार्टी के बा उस्मान भाई वो मुगुरी चिदा जमा सुई चिदा पर एक रिश्ता जिया साहब इनिशिएटिव जिया साहब वो खेलू जिया साहब आख टाइम दे तहरीक इंसाफ हिसावा दा सुकुम इनिशिएटिव खसल शवीदी दा इमरान खान सुपरविजन के अगे टाइम कुम इमरान खान सुपरविजन हो द सुबे बरे के दा अगे जमाना पर सुन तहरीक जमाना पर तहरीक इंसाफ on the longer picture in the bigger prospects दा कुम आगारा दा क्रेडिट पीटीआई लजी
دویمه خبره دواړو ستا میلمنو سره نه پیپلز پارټي سره نه ایم پی سره داسې هیڅ قسم ټوس هغه نشته چې هغه دا پروف کی چې کوم صوبې اختیارات مو فیډرل ګورنمنټ ته ورکوو. بله خبره دا بلوچستان کې کوم ایکټ دو پس کړی دا د ولې پس کړی دا کوم سیم ایکٹ کوم دا الته کې کله بلوچستان کې ډېر زیات جی 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 شفیع جان تاسو خبره دغه تاسو بلوچستان کې ټول نه زیات پریزرவ்س دي. جی ارباب الته کې خود پاس کو دلته صرف دو سیاست کوي لګیا ارباب صاحب لکه خبره دا الریډي دا بل چې کم دی لکه صوبې یوې صوبې پاس کړی دی او هغه هم دومره سنسټیو ده بلکې زیاته سنسټیو ده نو که الته کې هم د آیل اینډ ګیس ریزورس مطلب دا دی هم دغه شی به پکې الته کې هم امپلیمنټ شوي. حسن خان ډیره سمپل دی کې پروویژن دی چې هغه تک بل پاس شوی دی نو هغه انګریزي کاوه دی ټو رانګز ډونټ میک ون رائټ زه د دې بنیادی سطح باندې الته کې سر دو ولا کو گورنمنٹ تا دو ولا کوم سینیټر دا الته کې خیر دا شفیع جان یو منټ شفیع جان یو ورګه چې دې ختم کی مونږه اوسه پورې هغه ما کوشش کوو دا شی پولیټیسایز نه کوو باندې هغه د حکومت سینیټر هغه په بل خبر راځي کنه دا شی فوکس باندې دولیک ټول لوی بنیادی خبره کاغی کړي دي نو بیا شفیع جان د دې شی اعتراف خپل کوي چې هغه یو غلط کار کړی دی او مونږه هغه بنیاد باندې خپل نه جی غلط کار نه کړی هغه پاس کړی دا هغه نه بهترین بل موږ وړه دا نه زیات راغلي دي او تاسو سره مج ډیسټریکټ سي دا نه دي هغه مونږه پوره اختیار دی له صوبې نالو لګیایو تاسو ټول زیات ریوینیو فویل اینڈ ګیس ناراضي او انکلودینګ کورټ شفیع بھائی دا ماته وایه چې د علیما خان بیبي زموږ خور بیبي چې دا هغه ولې دومره کنډیشنل کو دا بل دا غي سره لینک کو چې بھائی دا بالا پاس کی چې د خان صاحب رہیو شي لکه دا دومره امپورټنٹ بل شو او دا څوک دا بل چا پیش کړی دی ګوره جی په خو باندې چې دا د صوبې کې تحریک ضیاء صاحب لیسن ټو می جی لیسن ټو می زب آنسر کوم دی خبره دې ټایم مود پارا عمران خان راینا زیات ضروری یو شین نه دا مو نه جلدی کیو نه مو عجلت کیو مو ته دې ټایم خمو پرایورټی دا دې ټایم مو لیډر جیل کې دا نه حق قید کې دا هغه خلاصون ټول نه زیات مو ته پرایورټی دا او څوره پرې دې بل منی عمران خان نے ویلی تاسو بریسټر ګور ولا سټیټمنټ پرون تاسو اوریدي وی خڅوره پر عمران خان سره دا کنسلټ شوی نه وی ال تنصر پر اجازه نه وی ملاو دا بل نه پسیږي مو په دې ټایم هر یو موقع کیش کوو عمران خان رہی د پر هغه قابل وی او هغه پولیټیکلی نورس مو ته موقع ملويږي مو به هغه کیش کوو عمران خان رہی د پر دا بل دا it is an honest ارباب صوبہ څنګه خرڅيږي ارباب فیډرل نه صوبې ته راوړم لګیا ارباب صاحب ما په خیال دا د شفیع جان یو آنست اډمیشن دی چې یس او دا خبره د رائټ هم دی چې دا وی د پارټي لیډر دی او هغه دلته کوي چې څومره مونږه که زمونږ فیډرل ګورنمنت زمونږ آرم ټویسټینګ کوي نو دې ټیم کې دا وی ضرورت نه مونږ خپل مالګه مرچ پکې مونږ خپل چوپ زما شفیع جان هغه ته ما سره هاوس کې ناشتي ما دین اول غالبا دا خبره کړې و چې مونږه او نه عوامي نیشنل پارټي سیاسي قیدیان منی دا صرف د پاکستان یا عمران خان یا بینظیر بیبي اچھا دا خبره نه ده دا بکار دی چې د قومي مفاد د پاره مونږه دلته راشو چې تاسو کوم الیګیشنز یا هغه ثابت کړي کله پورې دلته ګلټي ټیل پروون انوسنت والا پالیسی دا مونږ بکار دی چې دا نو وسوخي چې دا خبره مونږه ما په اوس باندې کړی دا چې دې کې نقصان ټول وته دی خدا خبره چې ضیاء خان دا اوس خبره وکړه چې علیما خان بیبي دا خبره ورسره کنډیشنل کړه چې نو هغه سره د زموږ د ایکټ سره تعلق دی مونږ خپل وګورئ گورننس ډیفینیشن تاسو وګورئ چې هغه دا دی چې تاسو حکومت ملاو شوی دی تاسو کابینه کې ناست دی تاسو خپل ډیلیوري وکوئ پبلک به سر کوي او هغه سره چې تاسو لپاره ټول نه لوی کم خبره عمران خان رهایی هغه سره کار کوي دا یو خبره ده ارباب صاحب ګور ارباب صاحب لیټس بی اونست کنه دا شفیع جان مخه تناست کې اوسه ور دغه دی دوی ته چې ووټ ملو شوی دی خو د خلکو له صرف د دې د وجه نه ور کړی دی خان خلکو ووټ عمران خان لور کړی شفیع جان نه دی ور کړی حسن صاحب زه صرف ارباب صاحب ته ریسپونډ کوم ارباب صاحب ته
अरबाब साहब खोजी मनम बिल्कुल दा खबर फ्लोर में कही से इमरान खान रही पुकार दा सियासी कैदियानो रही पुकार दा लेकिन बदकिस्मती दा अरबाब साहब खबर मनम खजद लीडर खबर मनम सागा से टाइम यो दरवेगो केस के खान साहब तो सजा उशवा नो आगा यो सेनेट न रुआ तो मुबारकबाद आपको मुबारक हो उसको मुबारक हो आप खुश नजर आ रहे हैं खान साहब को 14 साल कैद हो गई है ये गंद है जद लीडर खबर मनम खदी खबर मनम कि सादा पाकिस्तान से असद गन सुकुंगा एमल वलीद और दाब इंशाल्लाह मुके पिके न सफा को खैर अरबाब से सफा इजी खबर दार है कि मा अरबाब उस्मान चर तक गबन करे रे मा बाने कस एलिगेशंस दावी दी और आके साबिती की चिसिंगा केस आ साबित बिल्कुल सजा वाला खबर न कम स्टा लीडर खबर को मैं आते कि आगा पल्ली पार्टी दाना तो शफी जान खबर को मा चे आगा कर आगले दा खबर है कोले चे खुद की यो राजू लेट्स अरबाब से लेट्स बैक टू द दा पॉलिटिकल साइड ज़ाहिर खबर दा गोर दा यो मे हकीकत है च शफीजान दा ईमान हद पूरे दा गई दा यकीन दे च खान साहब सर ज्यादा रवान दे सही शोला की दी बल तरफ तथा सुबह च ना आगा च कम दे यो लीगल प्रोसेस लांदे च कम दे आगा दा सजा मिलो शी खो राजू दे दगा दे बिल बांधे दी यो मेजर तासु सवाय चेहरा लगा दे कि सदा से पकार दी बल्कि ब्रेक न पस चेहरा दा गई सारा इन्वेस्टमेंट दे सूबे तराशी डेरा गरीब सूबा दा डेरा ख्वार सूबा दा पदे बखबरे को दी जी ग्राउंड को तुमको प्रोग्राम के यो वारे बिया हर कले अफरीदी साहब यो खबर को लगा ठीक शो यो पॉलिटिकल अपोजिशन और दाम दगा यो डेमोक्रेसी यो खैस्तवाले दे चेहरा के दे के दे यवे पार्टी अगर मोनोपोली नहीं डिस्पाइट द फैक्ट दी हुकूमत की दी खुबियाम द्वीबा संगचुए कंसल्टेशन पे रवानी सो तसो को फिंगर पॉइंट के चेहरा लगा द सूबे ता दे टाइम के द इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है द पैसों ज़रूरत है द रोज़गार द मौके रोल ज़रूरत है जमंगा सर हर सश्ता दे खुदा के बावजूद मंगा ख्वार यू नुसदा से पकार दी तस्वे चेहरा दे के आगा चीज़ों ना इंसर्ट शी चेहरा दागे ना मंगा तदा फ़ायदे हासिल शी हसन भाई लगा शफी भाई जो की खबरों का जी माँ खुश फिगर याद नो 2400 समरा आइडियल ली का लीज नो दे बिल्कुल दे खबर है मगर क्या कम 600 मने कार के 2400 से प्रति दिन 2410 से प्रति दा 2400 मा याद का 2400 आइडियल दी कार पे नहीं की आइडियल दी बिल्कुल नो दे खबर है बिल्कुल शफी सर इत्तेफाक मु कदा एक्ट की दा कैंसिल की नो टिक तजका चे माइनिंग कोल दा यो डेर दा बगैर द फाइनेंशियल अगना चा सर डेर फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं की जो डेर सख्त कार दे देता फाइनेंशियल और मशीनरी दा टेक्निकल नो डेर खल को अखीस्ती दी ऐसे और सी बांधी सादरा चूले दे सो कोले शीना उगरजी शल का लो इन्वेस्टरानो बस इगर राशे नो जमा पर ख्याल चदा कम चीजों ना की लिखली दी 50 करोड़ दिस इज वेरी गुड और 2.5 करोड़ द स्मॉल अगर पर दा बिल्कुल ठीक थी च पैसे भी न तब माइनिंग होके तब एक्सिबिशन होके नो बिल्कुल दा पदे बांधे जमुंगो जरा इत्तेफाक में उमर गरी में चे खे इन्वेस्टर दे राशि इंटरनेशनल दे राशि नेशनल दे राशि लोकल दीवी फाइनेंशियल चे समरा बगै स्ट्रांग इन तमरा ब माइनिंग की हो दा तरमीम दे बगिरावली चे इंडस्ट्रियल लोकल अगेन उमल त जोड़ी मा डेस्ट के मैन पावर बटन की और नेट प्रॉफिट ना 25% पर शेयर पर लोकल कम्युनिटी बांधे पे एजुकेशन हेल्थ और ड्रिंकिंग वाटर और स्कूल वगैरह पदी लग गई तो बकार दे ओपन डोर पॉलिसी बकार दा हो फिनिशिंग प्रोडक्ट बदे एक्सपोर्ट की रॉ मटेरियल जी अरबाब साहब हसन खान देर सिंपल दो अदर पॉइंट्स ऑयल एंड गैस जमगा टोल लोई रिजर्व दे टोल कीमती रिजर्व दे आगा दे के इंक्लूड शी सेकेंडली हुकूमत ताकार न चागा पखपला एक्सप्लोरेशन माइनिंग प्रोडक्शन दे कई जो हुकूमती डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बैक चे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कम्युनिटीज दी आगे दे के इन्वॉल्व दे नहीं द्रेमा जमुगा दिलता टोल ना वल दा क्लास दे वाचुलिशी चे सिक्योरिटी कम इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज दी आगा मुमता ब्लैंकेट सिक्योरिटी पूरा को के दे वर्की टोल अवल अगीदा जिम्मेदारी राजी और ब्या जे चरता जमुगा इन्वेस्टमेंट दा से राजी चूंकि पाकिस्तान उस पूरे सॉवरेन आइडेंटिटी एंड टैक्स दे नो कम क्वालिफाइड जमुगा इन्वेस्टर्स जी और मुंगा उस दे के लेक मजबूर है यू
هغې ته پښتونخوا ته ترجیح ورکړي چې موږ قربانیانې ټول عمر جی ارباب صاحب شفیع جان دی کې یو خبره کوم بیا به ارباب صاحب نظر راشم ځکه چې د هغوی لاین بیا فری شو. شفیع جان چې مونږه لکه چې کوم انټرنیشنل داسې ملکونه دي چې هلته کې هم دغه شانتې ریسورس ریچ دي څنګه چې خیبر پښتونخوا ده په هغې کې دا کې چېرې چلی ته واخلو یا کانګو ته واخلو یا نور افریقن کنټریز دي خو هلته کې دا اوپن ډور پالیسي کوم چې ضیاءالله صاحب وایي چېرې دا پکار ده دا اوپن ډور پالیسي د دې بل لاندې چې کوم ده د دې د وجې نه بیا هلته کې خانه جنګی دي جي دا ملټی نیشنل چې کوم دی بیا لکه دا سازشونه کوي ځکه د هغوی انټرسټ دلته کې نه وي. حسن خان ملټی نیشنل صرف کار خپل پروفټ سره وي هغه زموږ مسله راځي سټرکچرینګ دلته. جی شفیع جان تاسو له راځم چې دا هاو ټو انشور اټ چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا نه کانګو جوړه نشي دا خبره برکینا فاسو ته جوړه نشي یا ته چلی جوړ نشي چې انټرنل کانفلیکټ دلته کې یو پرمننٹ دغه راشي فیچر شي. پاکستان ډاینامکس حسن صاحب تاسو لم پته دی مالان ډېر ښه پته وي د ارباب صاحب لمن ډېر ښه پته وي او رضیا صاحب لمن ډېر ښه پته وي ګوره چې کله څه انټرنیشنل انویسټمنټ راځي یا ملټای نیشنل انویسټمنټ سه تاسو بیل راځي او ډیفینیټلی هغه کې ته فیډرل ګورنمنت انوالو کوي هغه نه بغیر دا مجبوری ده هغه نه بغیر ملټای نیشنل انویسټمنټ یا انټرنیشنل کمپنیز کوم انویسټمنټ کوي حکومت کې کوي کم سے کم هغه بلوب کې خلی او دا کوم بل دا بل کوم دا د پاره هغه د پاره مو فیډرل کوم مایننګ وینګ دا هغه سب تجویز خلو دویمه خبر تاسو کانګو او چلی وکا ورجی التا کې کانګو او چلی کې هغه ډاینامیکس او زمو ډاینامیکس کې ډېر فرق تا دلته تحریک انصاف دریم ځل حکومت تا ته دریم ځل حکومت 2013 نه پہله د صوبې حالات وګړه او 2013 نه بعد د صوبې حالات وګړه دلته کې دهشتګردي سره حالات دلته کې ریونیو سره حالات دلته کې بزنس سره حالات دلته کې ستا کوم خاص خلکو کې غټه کمپنیانې وي یا کوم غټ انویسټران وو کې پی کې پریخو دا تا مو شوټي درکو نه ودا کانګو جوړيږي نه ودا چلی جوړيږي ان شاء الله دا صوبہ دا درې ور صوبونه مخکې او امیر ترین صوبہ جوړيږي اور مو اس قسم اختیارات ان شاء الله خپل چاله نور کو دا تاسو مو شوټه درکو. ٹھیک شو دا افریدي صاحب یو خبره ده لکه د ارباب صاحب هم بار خبره کوي سکیورټي د خیبر پښتونخوا ډېره غټه مسله ده او پرسپشن چې کم دی دا ډېر زیات میټر کوي لکه ته اسلام آباد کې چاته وایي چېرې پېښور نو چا چې پېښور ته لکه مونږ ته خو یاره هېڅ مسله نشته دی پېښور دی مردان دی کوهاټ دی که ځینو سره خو پرسپشن دا دی که چې ته د لاهور سړي د کراچۍ سړي ته وایي نو لکه ته چې سړی وزیرستان ته مونږ ته چې وایي چېرې وزیرستان ته لاړ شه یا دا خبره افغانستان ته تلل دي نو پرسپشن میټر کی نو په داسې حالاتو کې دا به څنګه مونږ ایډریس کوو چې خلک راځي هغوی ته پته ده چې او میر کې زه مایننګ کوی شم مومندو کې کوی شم کرک کې کوی شم په مانسیرا کې کوی شم کوهاټ کې کوی شم. نو هلو جی افریدي صاحب حسن بھائی د دې ډېر ښه ده چې څنګه عثمان خانوي چې بھائی کدی کې ایک کې سترنیم راوستي شي د نورو پټو په خوخه او لکه څنګه ما یو تجویز ورکو دا زمانه دا د ټولو پښتونخوا د خلکو تجویز دی او بیا پکار دی چې زمون اخلاقی تور باندې دا فرض دی چې مون صوبایي حکومت سپورټ کو ټولو پټي او دا یو میسج کنوي کو دنیا ته او انویسټر ته چې به دلته امن دی عوام بدیم تحفظ کی او ادارې بدیم تحفظ کی نو ان شاء الله تعالی انویسټر چې کوم راځي او د دې صوبې لکه څنګه شفیع وي چې ټیک ته الله دی وکي چې دا صحیح خلکو ته دالیزونه ګرانټ شي او صحیح ریوینیو ته جنریټ شي نو زموږ صوبه موږ په خوشحالي کو کریډټ تحریک انصاف والی او چوشي صحیح وشي الله دی وکي. خو دې کې ارباب صاحب یو خبره بله ده زمونږ لکه فیرز ډېر زیات دي د پښتونخوا یو خو دغه دی چېرې لکه که دغه خلک راځي نو لکه څنګه چې اوس دا عام خبرونه راځي چېرې دې سره خو به دا راشي او بارډر ایریاز دي او دلته کې به چې دی بیا دغه تا څنګه چې ما د کانګو د چیلي او د دې یوکرین دغه وکړه بله دا ده چې موږ د ملټري نه هم ډېر زیات یېرېږو چېرې لکه دا به منپلایز کي لکه دې ټایم کې هم چې څونه فیرز دي هغه دا ده چېرې دا سټریټیجک ټکې پکې لیکلې دی د دې مطلب دا دی چې هم دا به دا ملټري منپلایزیشن طرف ته به ځي نو دا فیرز به څنګه حسن خان وګوره مونږه 13 نه مخکې وروستو خبره دا وشوه نو که مونږ باندې څوک دا دعوه لګوي نو ټول زیات قربانیان عوامي نیشنل پارټي ورکړي دي اوس که دا دعوه کوي دهشتګردي زموږ په وجه نو اوس دا راته وایي چې د چا په وجه ده نو زه ما دا شی کوشش کولو پولیټیسایز نه کړو دا سبجیکټ باندې به دا شی پاتې کړو. دویمه خبره دا ده چې اوسه پورې چې تاسو عناصر کم قومي سطح باندې ګورئ نو هغې خپل قومي مفاد مخې ته نه دي
او د دې ډیمانډ او مطالبات پبلک هغې نه دی کړی او بیا تاسو زموږ پښتونخوا خبره یو پرسپشن راغلی دی چې بالکل یو تاریخي او روایتي طور باندې تاسو وګورئ نو پښتونخوا باعضبه خلک تاسو کې دي چې دنیا کې ملو نشي خو زموږ داسې ګورنمنت راغلی دی چې هغې الیګیشنز د پاسه الیګیشن چې کوم فاینانس منسټر د پاسه سی ایم لګوي سی ایم اکاؤنټیبلټي کمیټي د پاسه لګوي نو زه دا نه مطالبه هم دې سره کوم چې څه سنجیدګي د پیدا شي چې کله موږ میز باندې کینو نو خلک موږ سیریسلی اخیستلی شي دې ما ټول نه اهمه خبره پته راځي چې unless somebody takes us seriously and we take ourselves seriously څوک به موږ سیریسلی بنالي او دا اوس تاسو ښه خبره وکړه چې ټول پی ټي آی والا د دې خبرې اعتراف کوي چې هغې ته ووټونه چې دي عمران خان په وجه بېلابوي خو زموږ پبلک انټیټیز چېرته دي موږ هم حکومتونو کې زه پخپله زما والد صاحب 15 ځلې پاتې شوی دی تاسو هغې جانچ پړتال وکړئ چې ګورننس هغه ټایم هم کېدو ډیلیورنس به هم کېدو اوس دا هغه سپریټ سبجیکټ دی زه صرف موږ ته دا موقع ملاو شوه موږ سره دا مایندې پکار دی دا ایکټ تاسو راوستو دی کې دا ټول عناصر د واچو ساورن ګارنټي به هم انکلوډ دي فیډرل ګورنمنټ دا به جوړ کوي به سیکورټي ایجنسیز هغه پورې تا ټول صرف خبرې دي دا کاغذ صرف ټوکړه ده دینه هیڅ هم نه جوړېږي او چې کله پورې پبلک دا ډیمانډ باندې کوي چې کوم هغې ضرورت دی او پبلک ته د ټولو پته وي چې څوک څومره اوبو کې دي نو هغه پورې دا صرف ریټریک اوکې شفیع جان صاحب یو خبره ده خیر لکه لیټس ناٹ گو ټو د پولیټیکل سایډ کم چې ارباب صاحب خبرو کړه دلک په دې ټیکنیکل خبره کو یو دا ده چې دا لوکل ځکه چې اخیری زموږ سره 100 منټه دي دا لوکل انویسټمنټ چې آلریډي شوی دی د دې خلکو لکه څنګه اوس چې موږ بلاسټینګ ایکسکویشن ډیر په غلطه طریقه سره کیږي بیا نور ایکسپلایټیشن وغیرہ پکې کیږي د دې د پروټیکشن لپاره او آیا دا بل چې کابینټ پاس کو نو په دې کې به اوس فردر امندمنټس کې دي شي چیرې کنه دا بیا کابینټ ته ځي او ری دغه کیږي به پاس کیږي به نه پاس شوی نه حسن بھائی دا مشهور کې دا خبرو کا اوس دا خبره کوم چې کابینټ دا بل بالکل اپروف کړی دا لیکن دینا باوجود موږ کله منډه باندې د منی کینو کله منډه باندې باندې بریفینګ وشي ارباب صاحب موجود وي د پیپلز پارټي کوم نمائندگان دي اب موجود وي سه اپوزیشن نور مرګري موجود وي مخبل ایم پی ایس کې لګ ډیر سا غاشتا غای سے د کې مزید امندمنٹ پکارتي مو بالکل دروازه کولاوي دي مو امندمنٹس کو دو تجاویز بخلو دا فل اینڈ فائنل کسانه دا لیکن مسئلہ دي چې دا سه پرسپشن د سی کریټ شوی دا د سه ماحول کریټ شوی دا اپوزیشن طرف نه زمو خپل تحریک انصاف کې دا کیسه اشتا هغه د څه پرسپشن کریټ کړي دا شی صوبې خلاف دا شی بالکل صوبې خلاف نه دا د صوبې ته مزید اختیارات راولي بل خبره جی ارباب صاحب نے رکھا ہوگا د ملٹری ایشوز والا نن ته سروے کا پورا پاکستان کے سروے کا ملٹری ایشوز کے څوک ریزسٹ کئی گورنمنٹ کے ملٹری سکم انپٹ تا هغه څوک ریزسٹ کئی هغه تحریک انصاف تا خدا پټه نے ملٹری سکم رول د سیاست کے هغه دو ریزسٹ کول دو 26ویں امندمنٹ کے ووٹ نه اچول بل خبره ارباب صاحب فلور باندې دا خبره کړې و دا خبرو کې زمو سیریسنس خبره ګوره جی حکومت بالکل سیریس تا خمود سے ډیلیور کړي نو مدرم ځل صوبې کې حکومت کو خمود سے ډیلیور کړي نه نو د صوبې تاریخ ته د څوک دویم ځل څوک چاله موقع نه ور کوي او مو تھرد ټایم مو هټریک کو نو مو سے ډیلیور کړي نو مو ګورنمنت شفیع جان شفیع جان یو خبره کومه د الیکشن نه سبغه یو څو میاشتې مخکې چې هغه لوکل ګورنمنت الیکشن وګورئ تاسو چا ټیکټ هم نه اغسته خو بس خدای پاک د باندې مهربانه شه منځ کې هغې پکې یو شی شته دی ډیلیورنس حسن بھائی دا بل جی افریدی صاحب خبرو کې لاس کمی جی افریدی صاحب حسن بھائی دا بل الګ کنټروورشل شو چې کله علیمه بي وی چې بھائی کنډیشنل عمران خان سره دا نو دا کنټروورشل شو ته ټولي دنیا وته هر یو موقع کې په پهلا مویلا او سي اي ام سمو عمران خان رئیس پر هر یو موقع وکړه هغه خو انیسټلی هغه ایډمټ کوي هغه خو شفیع جان وایي تو بم خرڅي صبح خرڅیار څه کوي ودی کیزا خیر دې ریادي شي زبرزده خبر تر سوجي تاسو غنه څنګه بلوچستان تاسو خرڅ کو مدنیات بل کې مو نه خرڅ دې باندې بل افریدی صاحب یو بل شو په پیو کو ارباب صاحب چیرې لکه د صوبې رائټس ډېر مننه ارباب عثمان صاحب تاسو ضیاء الله افریدی صاحب ثانک یو ویری مچ شفیع جان رور ډېر مننه پروګرام کې دا شرکت کو ګران وختونکو دا زونه نه پروګرام خو اخره کې زده ویم
چې لکه دا هم ښه خبره ده چې یاره اټ از اوپن فور ډسکشن لکه څنګه شفیع جان وویل چې یاره دا بل چې کوم دی د راروان ګل په ورځ باندې به 2 بجې ټول پارلیماني ملګري چې دی هغې راغوښتي دي مختلفو پارټو په دې به خبرې کېږي او پکار دا ده چې لکه یو هغه اخلاص والا یو آنست اپینین پکار دی حکومت لم پکار دی چې هغه اډمټ کړي ځکه چې د دې صوبې وسایل کم از کم چې د دې صوبې د خلکو په فیصله سازۍ کې مې صحیح او د هغې چې کم انکم دی په هغې کې هم د دې صحیح دا نه چې دې ځای نه لکه ټرک ولاړلو چې څوک یې هر چېرته بوځي نه چې کارخانه هم دلته کې لګي ورکر هم دلته کې هغوی ته دغی او دا کم انکم کېږي د دې نه هم دې خلکو ته فایده اجازت غواړو د الله په امان